ها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شاته ها نو د دې ساعت پورې دا منګه مقدمه ویلا مقدمه په مقدمه کې د څو فصلونه بیانوما आवाज به مان راغوي څو فصلونه بیانې په اولنی فصل کې د څه ویلو د علم النحو تعریف موضوع غرض په دویم فصل کې څه ویلو کلمه د کلمې څو قسمونه دي یو الګ را پاسه کنه یو الګو او ما ته د دې وایي لکه په دویم فصل کې کلمه نه د اول د کلمې تعریف بیان کو به اقسام بیان کو به وجه سره دې ما ته یو څه ویل ګټه الله خوشاله کا پاسه په دا طریقه باندې ټول لکان دا سبق یادوي ښه هر روزانه چې د سر نه تاسو ځان له ګردان کولای شي په 2 منټه کې په 3 منټه کې دا ټول سبق او د آسانه طریقه ده مقدمه اول بیان شو په مقدمه کې درې فصلونه دي په اولنی فصل کې تعریف موضوع غرض په دویم کې کلمې تعریف لاول بیا د کلمې درې قسمونه بیا په درې قسمونه کې وجه عصر بیا د هر قسم جدا تعریف علامات وجه تسمیه بس دقه او په کلام کې په دریم فصل کې کلام ذکر کړل د کلام الاول تعریف کو بیا د اسناد تعریف کو بیا به مسند وی مستملی وی جمله د سره جوړیږي هغه وی او بیا یو اعتراض او جواب کو خبره ختم کړه وزه د دې ځای نه اخوا د دې چې کله د مقدمین او ادګار شمه نو بیا په درې قسمونه بیانوم په دې کتاب کې درې دغری لکه د کلمې د درې قسمونه اسم فعل او حرف نو دی بل اول نه د اسم په باره کې درنده و بحث کوي د سبا باره کې به اسم کوي د اسم ما ته فکر دی کنه فکر وس په دې لاولنی فصل کې د اسم معرب ذکر کوي د څه ذکر کوي اسم معرب په دې کې مختلف فصلونه دي یو د اسم معرب ذکر کوي بیا ورستو مرفوعات منصوبات مجرورات توابع دا به ویل شي نو بیا به راغی نو اوس بیا په فعل ته وړي نو چې دی هغه دغه ترسي توابع ترسي نو دا به صرف د معرب یو سیټ به ختم کړي صرف یو معرب سیټ به ختم شي بیا مبني شروع شي نو په مبني کې بیا اسم غیر متمکن او فعل ماضی بیا په فعل شروع شي اسم غیر متمکن بیا په فعل شروع شي جو فعل چې ختم کی بیا به حرف شروع شو چې حرف ختم شو قلب وسرم ختم شو کتاب هم ختم شوی خبر به کړه چکړي نو لاول په دې فصل کې دا ګور ډېر اهم فصل دی دا نه دی د معرب دا ځکه چې دا ته او پیژندو کنه نورستو بتا اسم متمکن پیژنې په علم النحو کې د ټول نه اصل څه دی کنه د اسم متمکن دی د ټول نه اصل پکې چره چې دا اسم متمکن دا او پیژندو صحیح په طریقه باندې لکه ته دا پیژنې چې دا مرفوع ولې منصوب ولې مجرور ولې د صد وجه نه دا به تاسو واضح بشي ان شاء الله وایي نو په دې فصل کې به موږ یو څو خبرې کوو نمبر 1 به موږ د معرب تعریف کوو بیا به د مبني الاصل وایي چې مبني الاصل څه شری نو اولنې د معرب تعریف کړل چې معرب څه ته ویل کېږي ما ته وګورئ کل اسم ركب مع غيره ولا يشبه مبني الاصل كل اسم ركب مع غيره ولا يشبه مبني الاصل چې صد ویل کېږي اسم معرب چې هر هغه اسم چې د بل کلمې نه یو ځای شوی د بل کلمې سره یو ځای شوی د بل کلمې سره یو ځای شوی او د مبني الاصل سره مشابهت نه لري د مبني الاصل سره څه نه لري څوک دي ها دي پرې پوښوي د اسم معرب تعریف یې زکو څه ته ویل کېږي كل اسم ركب مع غيره ولا يشبه مبني الاصل وذ مبني الاصل چې د مبني الاصل سره تعلق نه لري مبني به تاسو وای ان شاء الله مبني په دوه قسمه یو ته ویل کېږي مبني الاصل یو ته ویل کېږي مشابه مبني الاصل مبني الاصل دې ته ویل کېږي چې دا اصل په اعتبار سره مبني وي یعنی دې وزه د مبني لپاره شوی دا د چا سره د مشابهت د وجه نه مبني نه ګرځیدلی او مشابه مبني الاصل دې ته ویل کېږي چې هغه چا سره د مشابهت د وجه د چا سره د مشابهت د وجه نه هغه یعنی د مبني الاصل سره د مشابهت د وجه نه د مبني الاصل سره د مشابهت د وجه نه مبني ګرځیدلی فواش به معنی ها نه د معرب په تعریف کې دوه خبرې شوې یو دا چې دا په ترکیب کې واقع وي او دویم دا چې مبني الاصل سره به تعلق د مبني الاصل سره به مشابهت نه وي او مبني دي ته وایي کنه چې مبني چې هغه یا په ترکیب کې نه واقع یعنی په جمله کې نه واقع اسم ده خو په جمله کې نه واقع او یا مبني الاصل سره مشابهت لري درې سوزونه مبني الاصل دي مبني الاصل څه سوزونه دي عبید الله تصدق لاندې ګور به کتاب ما ته ګورم مبني الاصل درې سوزونه دي یو فعل ماضی
امر حاضر معروف او کل حروف فعل ماضی امر حاضر معروف او کل حروف دا سری مبني الاصل دي د دې نه علاوه چې کوم مبنيات دي نو هغه مشابه مبني الاصل دي لکه پوه شو به معنی د نه علاوه چې کوم مبنيات دي سری مشابه مبني معرب یو پیژندو معرب څه ته وایي كل اسم ركب مع غيره ولا يشبه مبني الاصل يعني هر هغه اسم چې د بل سره یو ځای شوی د بل سره یو ځای شوی مطلب دا دی لکه زید دی زید نو د بل سره یو ځای شوی نه دی صرف یوازې زید راغی په ترکیب کې نه دی واقع په جمله کې نه دی واقع نو دا زید مبني دی زید مبني دی عمر مبني دی ځکه چې په ترکیب کې نه دی واقع او کله چې دا وایي چې ضرب زید نو اوس دا زید په ترکیب کې واقع شو اوس په اسم متمکن معرب وي نو هر هغه اسم چې په ترکیب کې واقع وي او د مبني الاصل سره مشابهت نه لري مبني الاصل څه څه دي درې کم دي فعل ماضي امر حاضر معروف او کل حروف په کائنات کې دو معربات دي څو معربات دي دوا یو اسم متمکن دی چې په ترکیب کې واقع وي دا خبره بس رکوي اسم متمکن چې په څه کې واقع وي په ترکیب کې واقع او دویم فعل مضارع دویم سره فعل مضارع چې کله خالی وي د نون تاکید او د نون جمع نه نون د جمع مؤنث ده د نون تاکید او د نون جمع مؤنث نه خالی وي نو دا به څه وي معرب وي په کائنات کې معرب صرف دو څیزونه دي معرب سری صرف دو څیزونه چا کم دي اسم متمکن او چې په ترکیب کې واقع وي دي تر بدا قید لګاو او فعل مضارع چې په اخره کې نون تاکید او نون د جمع مؤنث نه راغلي او مبني تعریف یې پیژنو چې هر هغه اسم ته ویل کېږي چې په ترکیب کې نه واقع چې په ترکیب کې نه واقع او د مبني الاصل سره مشابهت لري د مبني الاصل سره مشابهت لري یا په خپل مبني الاصل وي او یا د مبني الاصل سره مشابهت لري په کائنات کې اوه څه مبني دي څو څه مبني دي اوه یو خو درې مبني الاصل دی پکې مبني الاصل کم دي ماضي امر حاضر معروف او کلو صحیح شولا د دې علاوه اسم متمکن چې په ترکیب کې نه وی واقع اسم متمکن چې په ترکیب کې او پنځم نمبر اسم غیر متمکن اسم غیر متمکن شپږم نمبر فعل مضارع چې په اخره کې نون د جمع مؤنث لګیدلی وي او وم نمبر فعل مضارع چې په اخره کې نون د تاکید لګیدلی دغه اسانه خبره ده په کائنات کې معربات څو څه دي دوا معرب دي معرب سوري او مبني او دي معرب سوري دوا کم دي اسم متمکن چې په ترکیب کې واقع وي او فعل مضارع چې په اخره کې نون تنوین دا نون تاکید او نون د جمع مؤنث نه راغلي دې خبره باندې پوه شئ وز د معرب څه حکم دی د معرب حکم دا دی چې د دې اخر د عامل په بدلیدو باندې بدلیږي را بدلیږي د دې اخر د عامل په بدلیدو باندې څه کیږي بدلیږي را بدلیږي تاسو د معرب تعریف تیرې کنه اکثر کسان دا کوي چې هغه معرب څه ته وایي معرب دې ته وایي چې داغه په اخره کې اعراب د عامل د وجه نه بدلیږي را بدلیږي دا تعریف تاسو په پروس کلم دې چې کړی دا معرب حکم دی حکم دا معرب سره حکم دی او مبني وای هغه ته وایي مبني هغه ته وایي چې هغه په اخر باندې اعراب د عامل د وجه نه بدلیږي را بدلیږي دا مبني حکم دی دا معرب حکم دی تعریف نه دی تعریف دا کوي کوم چې موږ وکړو كل اسم ركب مع غيره ولا يشبه مبني الاصل دا معرب تعریف ته او حکم سره ان يختلف اخره باختلاف العوامل چې دې اخر په بدلیږي په اختلاف دا عوامل سره دا غزه وای کنه بیا زخه بعامل او معمول درته ما وهي القسم الاول في الاسم ويلد دغه وقد مر تعريفه وای دې تعریف مکه تیر شوی دی خو زماده سي دماغ دي زمانه دا خبره یریږي زر نو مال د اسم تعریف نه راځي تاسو درځي تاسو ماته وای کلمه تدل على معنى في نفسها غير مقترن باحد الازمنه الثلاثه چې دا اسم هغه کلمې ته ویل کېږي چې په خپل معنی ورکولو کې چاته محتاج نه او د دریو زمانونو په زمانہ وهو ينقسم الى المعرب والمبني د اعراب او د بنا په اعتبار سره دا تقسیمیږي معرب او مبني ته د اسم مختلف تقسیمات دي کله وایي چې اسم بدبق قسمه یو ته معرفهونه کې راوي
کله وایي د اسم دوه قسمونه دي، یو د مذکر او بل د مؤنث وایي. کله وایي د اسم درې قسمونه دي، یو د واحد او تثنیه او جمع وایي. نو وایي وخت دی چې په دوه قسمه دی معرب مبني، دا څنګه راغلی؟ نو اسم یو دی خو اعتبارات مختلف دي. نو دا د اعراب او د بنا په اعتبار سره اسم دوه قسمونه دي. بیا د تذکیر او تانیث په اعتبار سره دوه دي، د خاص او د عام په اعتبار سره دوه دي معرفه او نکره. الته بوایو بیا خدا د اسم دوه قسمونه چې معرب او مبني دي دا د څه په اعتبار سره دي؟ د اعراب او د بنا په اعتبار سره. فلنذكر احکامه فی بابین وخاتمه، وای من با دا ذکر کو دا معرب او مبني په دوه بابونو کې او په یو خاتمه کې. نو په بابونو کې الاولنې باب د معرب په باره کې دی او دویم باب د څه په باره کې دی؟ د مبني په باره کې دی. د څه په باره کې دی؟ او خاتمه چې بیا د اسم چې کوم مختلف تقسیمات دي لکه مذکر مؤنث واحد تثنیه جمع معرفه نکره جدا برته بای کې بیان ان شاء الله. نو الباب الاول فی الاسم المعرب، باب اول پس کې دی د اسم معرب. وفيه مقدمه، او په دې باب اول کې یو مقدمه ده، په دې باب اول کې یو مقدمه ده. وثلاثه مقاصد، او درې به مقصدونه دي. وخاتمه، یو به خاتمه ده. نه په مقدمه کې موږ ته دا ذکر کوي چې لکه مقدمه کې موږ ته دا ذکر کوي چې اسم معرب څه ته وایي او مبني الاصل څه ته وایي، او بیا چې نو په دې کې څه خبرې چې دا پکې بیانېږي د اسم معرب حکم سره اصناف په پکې ذکر کوي. پوه شئ؟ او دغه شان د منصرف او غیر منصرف دا څلور فصلونه په دې کې ذکر کوي. د دې په مقدمه کې څلور فصلونه دي. اولنی فصل کې د معرب تعریف، په دویم کې د معرب حکم، په دریم کې اصناف، په دریم کې به منصرف غیر منصرف. صحیح شولا؟ بیا به درې مقصدونه بیانوم. په مقصد اول د مرفوعات، مقصد ثانی منصوبات، مقصد ثالث مجرورات، او خاتمه کې به توابع بیان ان شاء الله. چې کله دا ختم کی نو معرب به ختم شي بیا مبني شروع شي. الهغه پوهیږئ خدا چې ختمي ان شاء الله جو دوه درې میاشتې وګړي تیر شي. واما المقدمه ففيها فصول اربعه، چې مقدمه چې نو په دې کې څلور فصلونه دي. څو فصلونه دي پکې؟ فصل فی تعریف الاسم المعرب، اولنې فصل پکې د اسم معرب په تعریف کې دی. نو اسم معرب څه ته وایي؟ کل اسم رکب مع غیره، هر هغه اسم چې د بل چا سره څه شوی یو ځای شوی، هر هغه اسم رکب چې یو ځای شوی مع غیره د غیر سره. دا زه بنګ کوي څو بلی کې نشته ها په زور وایا څه به کې کړي 300 چې فصلونه پکې درې دي. ها جدا کېدې شي دي حکم له جدا دا نه ورکړو خدا او دغه تقسیم نه پکې چې په اولنی کې به اسم معرب تعریف کوي، په دویم کې به د معرب حکم بیانې، په دریم کې واسطاب بیانې، په څلورم کې منصرف غیر منصرف بیانې. نو کل اسم رکب مع غیره، هر هغه اسم چې یو ځای شوی د بل سره، یعنی که اسم د بل سره نو یو ځای شوی په جمله کې نو راغله نو بیا به معرب نه وي. لکه زید دی، عمر دی، بکر دی، په ترکیب کې نشته نو دا معرب نه وي. نو معرب د بار دا خبره کېدل ضروري دي چې دا په جمله کې راغلی، پس کې راغلی. ولا يشبه مبني الاصل، او دویم غیر دا دی په معرب په تعریف کې چې دا په مبني الاصل سره مشابهت او کله مبني الاصل سره مشابهت نو بیا به سوي مبني به بیا به سوي. او اذا مبني الاصل کم سيزونه دي نو اعني زما مراد د هغه نه الحرف حرف ته والامر الحاضر امر حاضر ده او ماضي ده. پوه شئ؟ نحو زید فی قام زید دا اسم معرب تعریف ته، دا معرب مثال ده چې په قام زیدون کې دا زیدون د معرب مثال ده. چې بنوي چې د معرب مثال زیدون ده، کله معرب مثال زیدون وینو هغه چې اسم رکب مع غیره او زید بل ځای سره میلاو نشو، نه دا معرب قسم د معرب مثال نه جوړیږي. دا معرب مثال په قام زیدون کې دا زیدون ده، په قام زیدون کې یوازې زیدون نه ده. یعنی په دې خبره باندې پوه شئ؟ لکه د اسم معرب د پاره دا خبره ضروری ده چې دا اسم متمکن په ترکیب کې واقع وي. ترکیب مطلب دا دی چې دا په جمله کې واقع وي. پس کې به واقع یا چې دا به ترکیب کې بدا څه شی به جوړیږي، مطلب یا به فعل جوړیږي یا به فاعل جوړیږي یا به مفعول جوړیږي یا که هر څه شی جوړیږي موږ سره کار نشته دی. خو چې په جمله کې واقع وي دغه اسم په جمله کې به واقع وي. لکه نحو زید فی قام زید، لکه زیدون شو خو په قام زیدون کې یوازې نه، لا زید وحده و یوازې زید نو، ځکه که یوازې زید راغی نو دا بیا معرب نه دی. ولی لعدم الترکیب،
د وجه د دې نه چې دا په ترکیب کې نه دی راغی. ولا هؤلاء في قام هؤلاء او ای هؤلاء دا مثال نه دی د معرب په قام هؤلاء کې الګا ځان پوه کوي. ولا هؤلاء في قام هؤلاء فقام هؤلاء کې دا هؤلاء چې نه دا اسم دی خو اسم معرب نه دی. ولې نه دی؟ لوجود الشبه ځکه چې د دې د حرف سره مشابهت موجود دی. د څه سره حرف مشابهت موجود دی؟ د حرف سره. او حرف په څه کې دی؟ د مبني الاصل دی که نه؟ بیا به ان شاء الله چې کله موږ اسم غیر متمکن ته ورسېدو نو به هغې کې به موږ وایو چې اسم غیر متمکن هغې ته وایي چې هغه د مبني الاصل سره مشابهت لري. د چا سره مشابهت لري؟ نو په هغې کې به موږ به هر وجه وایو چې ضمیر هلکه مبني دی نو دا د کوم مبني الاصل سره مشابهت لري؟ اسم اشاره مبني ده نو ولې مبني ده؟ د چا سره د مشابهت د وجې نه. اسم موصول مبني دی د چا سره د مشابهت د وجې نه. نو صرف دغه پکې دا وایي دې ته اسم اشاره کړې ده چې دا اسم اشاره مبني ده ځکه چې د دې کې مشابهت افتقاري موجود ده. د مشابهت خپل قسمونه دي ان شاء الله هلته به درته وایم. بیا د مشابهت افتقاري مشابهت افتقار ویل کېږي احتیاج محتاج کېدو ته. لکه څنګه چې حرف خپل معنی ورکولو کې بل کلمې ته محتاج وي که نه دغه شان د اسم اشاره په خپل معنی ورکولو کې مشار الیه ته محتاج وي. نو دې هغه مبني الاصل سره مشابهت لري د حرف سره نو ځکه دا مبني دی. نور ان شاء الله بیا د خبره کوم. نو په قام هؤلاء کې دا هؤلاء معرب نه دی. فقام هؤلاء کې دا هؤلاء معرب ولې معرب نه دی؟ ځکه چې دا د مبني الاصل سره مشابهت لري. د کم مبني الاصل سره مشابهت لري؟ ها ويسمى متمكنا او دی اسم معرب دا اسم متمکن وای. معرب ته څه ویل کېږي؟ ګوره یو معرب دی یو اسم معرب دی. نو معرب ما تاسو ته دوه څیزونه دي. یو اسم متمکن دی او بل څه دی؟ فعل مضارع. یو اسم متمکن دی او بل خو اسم معرب چې دی وې نو دا بیا صرف یو څیز دی. اسم معرب صرف یو څیز دی چې هغه د اسم متمکن وای. په دوانو په فرق باندې تاسو نه پوهیږئ. یو د معرب ایو د اسم معرب. معرب دوه څیزونه دي اسم متمکن او بل څه فعل مضارع چې خالی وي د تاکید نه او د نون جمع نه. او اسم معرب دیته اسم متمکن وای. دیته اسم متمکن ولي وای؟ تمکن معنی د ځای ورکول. تمکن معنی سره ځای ورکول او دا هم هر قسم اعراب ته ځای ورکوي جدا ځکه. دا ان شاء الله وروستو د سبا سبق کې ان شاء الله موږ د اسم متمکن تعریف کوو جو بای کې بیا دا وایو. ها بیا دا چې د معرب حکم سره نو د معرب حکم دا دی چې د اخر په اختلاف د عوامل سره بدلیږي را بدلیږي. ما ته وګورئ یو څو ټکي پیژنو: عامل، معمول، اعراب، محل اعراب او د اعراب قسمونه دا پیژنو. عامل دی ته وایي د چا د وجې نه چې د کلمې آخر بدلیږي را بدلیږي. د چا د وجې نه چې د کلمې آخر یعنی د چا د وجې نه چې په کلمه باندې رفع راځي، د چا د وجې نه په کلمه باندې جر راځي، د چا د وجې نه چې په کلمه باندې نصب راځي نو هغې ته عامل ویلی کېږي. څه ورته ویلی کېږي؟ او دا کم حرف چې دا کم اسم چې بدلیږي را بدلیږي هغې ته معمول وایي. عامل د څه د وجې نه چې بدلیږي، د څه د وجې نه چې بدلیږي را بدلیږي هغې ته څه وایي؟ عامل. او کم سیس چې بدلیږي را بدلیږي کم اسم چې بدلیږي را بدلیږي هغې ته څه وایي؟ معمول. او کم سیس چې بدلیږي را بدلیږي یعنی اسم نو خو پرې زبر بدلیږي یا زیر بدلیږي یا پیش بدلیږي یا الف بدلیږي یعنی کم حرف او حرکت چې بدلیږي را بدلیږي هغې ته اعراب وایي. څه ورته وایي؟ اعراب ورته وایي. اعراب هغه حرف یا حرکت ته وایي چې هغه بدلیږي را بدلیږي. پوه شوئ؟ او محل اعراب په چا باندې چې دا اعراب راغلی وي، په چا باندې چې دا اعراب را په کوم حرف باندې چې اعراب راغلی لکه ما وې بی زیدین بزیدین بزیدین په دې کې اوس ګوره دا غلاول اسم معرب دی که نه دی؟ نو اسم معرب څه ته وایي؟ کل اسم رکب مع غیره. هر هغه اسم زیدون اسم دی رکب مع غیره د غیر سره یو ځای شوی دی که نه دی یو ځای شوی؟ ولا یشبه مبني الاصل. د مبني الاصل سره مشابهت شته نشته دی. اوس ګوره په دې کې عامل، معمول، اعراب وجه اعراب وغیا د چا د وجې نه په دې زید باندې اخره کې تنوین راغلی دی. جدا باب کې څه دی؟
عامل له باسره دې زیدون د بسوایو معمول ځکه چې په دغه څه شوی دی دا د عامل هغه عمل په دغه ظاهر شوی دی دا عامل هغه عامل په دغه څه شوی دی اوس په دې کې دا زیدین نه دا دو پیش دین دې د اعراب وای څورته وای اعراب او دا اعراب چې په کوم حرف باندې راغلی چې دال دی دې ته څه ویل کېږي محل اعراب څورته وای محل اعراب هغه په نه شوي ها نو سه عامل چې دې کنه بیا تاسو پروس کال ویل دي سکال به ان شاء الله وای اسماء عامله حروف عامله او افعال عامله معمولات مرفوعات منصوبات مجرورات توابع اعراب حرکت یا حرف محل اعراب دغه حروف هجا الف با تا ث شجره تاسو به باندې نشوي پوها وس ما ده زه تاسو ته تاسو کوم او تاسو ته مثال وما چې تاسو ما ته بدی کې وای چې دلته کې رچا د وجه نه چاته اعراب ورکړل شوی لکه زې مې ضربا عمرون نو بدی کې تاسو ما ته عامل معمول اعراب محل اعراب وکړي بدی کې ضربا سره عامل له ضربا سره او عمرون سره معمول له دا تنوین څه شری اعراب ده او دا راس شری محل اعراب ده پوه شئ وس دغه چې چا د وجه نه د معرب اخر بدلیږي را بدلیږي نو دغه ته ویل کېږي په اختلاف د عواملو سره بدلیږي را بدلیږي نه د معرب حکم دی اوس په دې کې د اعراب نه اعراب د دې قسمونه دي د اعراب سری قسمونه دي یو قسم د اعراب دا دی چې هغه د یو د اعراب حرفي ایو د اعراب حرکتي درې تقسیمونه دي د اعراب څو تقسیمونه دي درې یو د اعراب حرفي دا وګوره خیا دا وایخه چې دا یاد کړ کنه نو ته پوه شې چې اصناف تانیم په نیمه یاد کړ او چې دا نه لرلو کنه نو اصناف بل نه راځي او اصناف ته وایي چې په دین المنوه کې بیک بون دي چې دا اصناف دی یاد کړل اقوا په معمولات باندې به دې وجه نه پويږي په عوامل باندې به دې وجه نه پويږي اعراب حرفي هغه حرف ته ویل کېږي اعراب حرفي هغه حرف ته وایي چې هغه بدلیږي را بدلیږي د کلمې په اخر کې چې کوم حرف بدلیږي را بدلیږي د اعراب حرفي وایي او اعراب حرکتي هغه حرکت ته وایي چې هغه د معرب پر اخر باندې بدلیږي را بدلیږي اعراب حرفي څلور څیزونه دي الف ته واو ده یا ده او نون اعرابي ده دا نون اعرابي پکې په دای کې راځي ښا پر فعل مضارع کې په اسم کې نه او اعراب حرکتي هم څلور څیزونه دي رفع ده نصب جر او جزم دا جزم چې دین تاسو باندې جزم او نون اعرابي دغه سره په فعل مضارع کې اعراب حرفي څه ته وایي هغه حرف چې هغه د معرب د وجه نه بدلی د عامل د وجه نه بدلیږي را بدلیږي او اعراب حرفي څه څه راځي څلور کم دي الف واو یا او نون اعرابي او اعراب حرکتي هغه حرکت ته وایي چې د عامل د وجه نه بدلیږي را بدلیږي او اعراب الحرکت اعراب حرکتي اعراب الحرف ورته مې اعراب حرف ورته مې او دویم نوم اعراب بالحرف ته اعراب بالحرف او اعراب بالحرکت هلکه پوه شوي بالحرف چې په حرف سره بدلیږي را بدلیږي او حرکت چې په حرکت سره بدلیږي دویم تقسیم یو د اعراب لفظي دویم د اعراب تقديري او دریم د اعراب حکمی اعراب لفظي هغه اعراب ته وایي یعنی هغه تبدیلی چې کلمې په اخره کې راغلي هغه متخکاری هم د ښکاری امنګ د محسوسيږي اې د اعراب لفظي وایي لکه زه مې ضرب زیدون ها رأيت زیدن او مررت بزیدین نو اوس په دې کې تاسو وګورئ چې دا تبدیلی د کلمې په اخره کې راغله لکنه او دا موږ د ښکاری کنه دا اعراب لفظي دی اعراب تقديري دی ته وایي چې د کلمې په اخر کې کم تبدیلی شوي هغه پکې پټه منګه پکې نینو لکه ته ضرب موسی رأيت موسی مررت بموسی وستا وګورئ چې بدی کې دا لولي ټکی یو شان دي یعنی عامل بدلیږي را بدلیږي خلقات د دې هغه اخر یو شان دي په درې ونولتونو کې نو دا اعراب تقديري دی یعنی موږ د ښکاری نو پټ پوه شئ اعراب حکمی هغه اعراب ته وایي چې د مبني کلمې په اخره کې راغلی
او هغه تبدیلی اسی منل شوی هغه اعراب موږ د ښکاری نو خو اسی منل شوی د دې مطلب بدای د اعراب حکمی کله د دې په ځای باندې چرتا اسم معرب راشي نو بای باندې به اعراب ظاهریږي لکه ته جاء هؤلاء رايت هؤلاء مررت بهؤلاء اوس په دې په اخره کې کومه تبدیلی شوی د موږ د ښکاری نقل اوس تا په ذهن کې کله لږ ذهن د کار کړی په دې باندې نو ستا په ذهن کې به دا سوال خامخا راځي چې لږ وروره په دې شی او په دې شی باندې پوه نه شوم دا ځوان خو یو شان دي جاء موسی رايت موسی مررت بموسی د دې اخرون بدل نشو او جاء هؤلاء رايت هؤلاء مررت بهؤلاء د دې اخرون بدل نشو یو ته اعرابي تقديري و بل ته اعرابي حکمي و نو ګوره فرق پکې دا دی چې اعرابي تقديري دا په معرب کلمه باندې راځي یعنی هغه اعراب چې موږ د ښکاری نو او په معرب کلمه راغلی په څه باندې راغلی او دا دغه چې کوم د اعراب حکمی دا په مبني کلمه باندې راغلی په څه باندې راغلی او دا تبدیلی اسی فرضی وي یعنی منل شوی حکمی مطلب دا دی کله دې په ځای باندې د دې هؤلاء دا خو اسم غیر متمکن دی مبني راغلی دی کنه مبني دی کله دې په ځای باندې اسم متمکن نشي معرب راشي نو خامخا اعراب به ظاهريږي لکه دلته ګوره په دې ځای کې موږ اسم متمکن نه وستره نو اعراب به ظاهر شوی دی کنه په اعراب تقديري او اعراب حکمي کې فرق وبېژنو یو بل پکې وبېژنې جو بس بیا یو د اعراب حقيقي او یو د اعراب حکمي اعراب حقيقي او بل سره اعراب حقيقي هغه ته ویل کېږي چې د هر حالت لپاره به جدا جدا اعراب وي لکه اوس به موږ ان شاء الله اسناب شروع کوو نو موږ حالت رفعي حالت نسبي حالت جري حالت رفعي څه ته وایي چې په اتو مرفوعاتو کې اوسې واقع وي دا به یاد شي حالت رفعي څه ته وایي تا به دې سره پوردا ورېدلی چې حالت رفعي دي ته چې په اخر کې په پیش راغلی دا خبره غلطه ده حالت رفعي دي ته وایي چې په اتو مرفوعاتو کې اوسې راغلی حالت نسبی چې په 12 منصوباتو کې یو څه راغلی وي او حالت جری چې په 2 مجروراتو کې راغلی حالت رفعی څه دی چې په اتو مرفوعاتو کې یو شی وي او حالت نسبی څه دی چې په 12 منصوباتو کې یو څه وي او حالت جری چې په 2 مجروراتو کې یو څه وي هغه پوه شوي نو اعراب حقیقي دي ته وایي چې د هر حالت لپاره به جدا جدا اعراب وي حالت رفعی لپاره جدا وي دغه لپاره جدا وي د نسبی لپاره جدا وي د جری لپاره جدا وي او اعراب حکمی دي ته وایي چې په دې کې یو حالت د بل حالت تابع وي د یو حالت اعراب کې د بل حالت څه وي تابع وي پوه شئ یو حالت کې د بل حالت څه وي د اعراب ګوره موږ درې تقسیمونه وکړل یو اعراب بالحرف اعراب بالحرکت اعراب لفظي تقديري او حکمی او دریم اعراب حقيقي او حکمی پوه شئ د دې نه سبب موږ یو مشرن جوړو ان شاء الله چې تاسو بیا داغه پر اخوا اسنابو کې بتاو ډېر اساني پیدا شي خو چې دا سبق تاسو ته ورته د یادی کنه دا څنګه چې سوره فاتحه یاد ده نو کار وکيږي وګوره تاسو فصل ده وحكمه او حکم د معرب دار اي يختلف اخره چې بدليږي با اخر ده به اختلاف العوامل په اختلاف د سره عوامل سره اختلافا لفظيا يعني دا بدلیدل خو بیا لفظي وي چې لفظي نو ګره اعرابي لفظي مونږ ولې کو کنه لکه جاءني زيدون رايت زيدن مررت بزيدين پرې کې د اخره کې زبر دیر پیس بدل شوی دي کنه او تقديريا یا بل اعراب تقديري وي لکه مونږ جاء موسى رايت موسى مررت بموسى پرې کې ودا موسى چې نه بدل شوی دی او تقديرا د موږ ته پته نه لګي پوه شئ یو پکې دا د بیان کړل اعرابي لفظي او اعرابي تقديري موږ به اعرابي حکمي هم بیان کو چې دا ورسو بیا موږ کار راکړي اوس اعراب څه ته ویني ما به يختلف اخر المعرب لاندې لیکلي دي اعراب ما به د ما به نه مراد سره حرف او حرکت یعنی اعراب هغه حرف او حرکت ده نو موږ د اعراب دوه قسمونه ذکر وکړو ما تاسو ویلي دي بیانو چې ما په کتاب کې تفسیر کړی دا ورته خو په آسان الفاظو کې اعراب په دوه قسمه اعراب بالعقد او اعراب بالحرکت ده کنه نو ما به هغه حرف یا حرکت ته اعراب هغه حرف یا حرکت ته وي يختلف چې بدليږي اخر المعرب په اخر د معرب کې چې بدلوي اخر د معرب چې بدلوي اخر د معرب كالضمه والفتحه والكسره لك ضمه فتحه او كسره دا د سبي ځل دی لکه د اعراب بالحرکت امام بګ یو جزم هم لیکل دا چې ورسته هم په مضارع مو والواو والالف والياء واو الف ياء درس قسمونه دي اعراب الحرف يلا پويږي وس اعراب و اعراب الاسم على 3 انواع اعراب د اسم درې قسمه ده
رفع نصب جر نو حالت رفعی څه مطلب دی چې په اتو مرفوعاتو کې یو سیز راغلی حالت نسبی څه مطلب دی چې په 12 منصوبات او حالت جری څه مطلب دی عامل څه ته وایي والعامل ما به رفع او نصب او جر چې د صد وجنه دا په اخره کې رفع راځي یا نصب راځي یا جر راځي محل الاعراب څه ته وایي وایي محل الاعراب من الاسم هو الحرف الاخير دا اخرنی حرف ته وایي وایي یو مثال لا ته وایي ټولو پرته بچم وایي چې مثال الكل مثال د ټولو نو قام زید فقام عامل فقام زید کې قام څه شری عامل له سره ما ته نشته پته ولې د دې د وجنه د کلمې اخر بدل شو زید معرب زید معرب ده ځکه چې د دې عامل د وجنه د عامل غاصر به ظاهر شو وزمه اعراب زمه به سره اعراب ده والدال محل الاعراب او دال سره واعلم تبلیغ خبره باندې وتزان خپوګه انه لا يعرب في الكلام العربي چې په کلام عرب کې معرب نه راځي مگر سوسونه راځي دوا اسم المتمكن والفعل المضارع الا الاسم المتمكن مگر اسم متمكن او بل څه فعل مضارع ويدل کې بذات هذا صفه اسم متمكن باس کوما وسيجي حكمه في القسم الثاني ان شاء الله او په قسم ثاني په فعل کې به ان شاء الله تا ته ال دغه مضارع سبق زه وایم او دلته د مضارع دوه خبرې موږ وکړلې چې یو هغه نون عربي راځي او بګی راځي الهغه بری خبره باندې پوښوي و زما به دې په شان دي اصل کتاب تاسو سره وې نو تاسو په کې دلته دا نقشه ته ما په کتاب کو استل الله نو بدی کې تاسو سره لیکل چې اعراب بالحرکت کم دی اعراب بالحرف کم دی څنګه راځي دا ان شاء الله بیا سبب وایو دا به چی درته ځای چلو